د عاشورې د ورځې روژه کله نه ونیسو او په کومه طریقه باندې ونیسو. ډېر زیات ملګري میسیجونه او کالونه کوي، پوښتنه کوي، ډېر خلک کنفیوز دي چې دا به کله نه سټارټ کیږي او کله به دغه کیږي. نو لهذا هغې دپاره دغه شارټ ویډیو د خپله هم وګورئ او د نورو دوستانو سره هم شریکه کوئ چې څوک په غلطه طریقه باندې دغه روژه ونه نیسي. څنګه چې په تېره ویډیو کې ما وویلې چې په دغه عاشره کې په دغه د عاشورې په دې ورځ باندې که تاسو روژه نیول غواړئ او ستاسو زړه وي چې موږ روژه ونیسو او دغه سعادت حاصل کړو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله نو امید دی د الله تعالی نه چې شاته به د ټول کال ګناهونه به الله ورته معاف کړي. نو لهذا دغه روژه که تاسو نیول غواړئ نو نن د جمعې مبارکه شپه ده. دغه ویډیو چې اوس تاسو ګورئ نو دا د جمعې شپه ده. په دغه جمعې شپه باندې تاسو پېشمنۍ وکړئ، د جمعې د ورځې روژه هم ونیسئ او د هفتې د ورځې ورپسې سچر ډے د هفتې د ورځې روژه هم ونیسئ. یعنی جمعه او هفته دا روژه نیول دا لازم دي. داسې به نه کوئ چې تاسو صرف سبانۍ روژه ونیسئ او بس ختم، یا سبا روژه ونه نیسئ او د هفتې په ورځ باندې ونیسئ او بس بیا بله روژه ونه نیسئ. ګورئ څنګه چې په تېره ویډیو کې ما تاسو وویلې چې د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منو فرمایله چې رسول الله مبارک وفرمایل چې که مونږ روژه نیسو د عاشرې د ورځې نو مونږ به یوه روژه نه نیسو. که زه را روان کال ژوندی وم رسول الله مبارک دا وفرمایل نو مونږ به دوه روژې نیسو، ځکه چې په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي. یهود صرف د لسمې ورځې یعنې د عاشورې د ورځې روژه نیسي او ورپسې دویمه نه نیسي. نو مونږ او تاسو به د یهودو د مشابهت نه ځان بچ کوو او مونږ او تاسو به دوه روژې نیسو، یا به نهم او لسم نیسو او یا به لسم او یو لسم نیسو. نو بهتره دا ده چې مونږ او تاسو د فرایډې او د سیچرډې یعنې د جمعې د ورځې او د هفتې د ورځې روژه ونیسو او دغه سعادت حاصل کو. دغه پیغام نور ملګرو ته هم ورسوئ، ځکه ډېر ملګري داسې دي چې هغوی په دې کې صرف یوه روژه نیسي او په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي او دویم مکروه عمل دی دغه یوه روژه نیول. نو چې دومره مونږ تکلیف هم تېر کړو، دومره روژه مو نیسو او بیا مونږ ته ثواب هم حاصل نشي او الټه د ګناه طرف ته مونږ لاړ شو، یعنې د یهودو سره د مشابهت طرف ته مونږ لاړ شو. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. په دغه بنیاد باندې دغه ویډیو تاسو سره شریک کوم، کوشش وکړئ ټولو مسلمانانو ته ورسوئ. دغه رنګې په اولاد باندې د وسعت درېیمه خبره چې مونږ کړې وه په تېره ویډیو کې، نو هغه داسې طریقه ده چې په لسم د محرم د عاشورې په ورځ باندې تاسو د جمعې په ورځ هم کولی شئ، د هفتې په ورځ باندې هم کولی شئ. په خپلو اولادونو باندې ښه خوراک وکړئ، بهتر خوراک پرې وکړئ، د هغې د خوښې خوراک پرې وکړئ. نو انشاءالله العظیم د ټول کال رزق به درته الله په بهترین او په اسانه طریقه او په ښکلې طریقه باندې به درته درکوي. د الله نه امید ده انشاءالله العظیم. نو دغه پیغام ټولو ملګرو ته ورسوئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.